ایسا ہے کہ پی ڈی ایم کا ایپیسوڈ تو سب کے سامنے ہے. اختلاف جس نقطے پہ پیدا ہوا وہ یہی تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہونا چاہیے. ایک فیصلہ تھا. مسلم لیگ نون نے جو اپوزیشن لیڈر مقرر کیا اس پہ پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا. انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں اس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے. اس پہ چاہیے تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے غلط فہمی دور کر لیتے، لیکن مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار تبدیل نہیں کیا. اس نے کہا یہ ہماری پارٹی ہے، ہمارا فیصلہ ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا بندہ کھڑا کیا. تو عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ان دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا تھا. ہم نے یہ انتخاب کیا کہ پیپلز پارٹی نے چونکہ ہمارے ساتھ گزشتہ یعنی دنوں میں اور سالوں میں حکومتوں میں ہمارے ساتھ بلائی کی ہے، یعنی 18 امینڈمنٹ کی بات ہو، پروونشل اٹانمی کی بات ہو، صوبے کے نام کی بات ہو، کالا باغ ڈیم کی بات ہو، بہت سارے ایشوز پہ یعنی زرداری صاحب اور ان کی پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا. تو ہم نے کہا کہ اب اگر انتخاب ہی کرنا ہے تو ہم پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. تو پی ڈی ایم نے جو طریقہ کار اپنایا کہ ہمیں شوکاز نوٹس دے، یہ ایک پارٹی نہیں تھی، یہ اتحاد تھا. شوکاز نوٹس ہم اپنے پارٹی میں دے سکتے ہیں. ہم نے ان کو تجویز دی پی ڈی ایم کو کہ آپ ایک اجلاس بلا لیں، ہم سے بات کر لیں، جو بھی آپ کے ریزرویشن ہے ہم آپ کی اس کی وضاحت کر دیں گے، بات وہاں پہ ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے شوکاز نوٹس پہ اکتفا کیا، جس کا ریئیکشن آیا، اور ریئیکشن کی بنیاد پہ عوامی نیشنل پارٹی نے پی ڈی ایم کو چھوڑا. تو پی ڈی ایم جس حوالے سے بنی تھی وہ یہی تھی. پی ڈی ایم جس حوالے سے بنی تھی وہ یہی تھی، منیمم ایجنڈا تھا کہ جعلی الیکشن ہے، جعلی وزیر اعظم ہے، اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کر کے ان کو جتوایا ہے، نتائج کو تبدیل کیا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. اس موجودہ حکومت کو ختم کیا جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے. یہ مطالبہ پی ڈی ایم بننے سے قبل بھی ہمارا تھا، پی ڈی ایم میں بھی تھا، پی ڈی ایم کے بعد بھی تھا. بیانیہ ہمارا ایک ہے، البتہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں تو ہم ایک ہیں. بالکل دا سیدھا چې د پاکستان خارجه پالیسی د بدقسمتۍ نه چې پاکستان جوړ دی او تر دې وخته دا آزاده نه شوه، او دا خاص کر د امریکې پابنده پاتې ده، ځکه چې برطانیې خپله مشري په دنیا کې هغه بیا شفټ شو امریکې ته، او موږ د امریکې مطلب د برطانیې غلامان پاتې وو، او موږ د هغوی نه ازادي شتې وه، د هغوی د یو انتقام په بنیاد هغوی نه غواړي چې ګینې دا وطن دی بالکل داسې ترقي وکړي لکه چې حقیقي معنو کې خلک ترقي کوي. هغوی وایي چې دی د دومره ژوندي چې زموږ په کارېږي، مطلب دا چې دومره ساه دې اخلي چې زموږ په کارېږي، دا زموږ مشینونه دي. نو دلته امریکا هغه گیم کوي لکه چې تا ورته اشاره وکړه، روس راغلی د روس افغانستان حکومت په خپله راغوستی، امریکا راله وایي د روس خلاف چې کوم دی مطلب هغه جنگ آغاز وکړو، دلته ورته ضیاءالحق په ګوتو ورالو، او ضیاءالحق چې کوم دی نو ټول هغه شی ورکړو چې کوم یې غوښتو، او ډالر یې ترې ویشتې. د هغه سره د سوشلیزم مقابله کې کیپیټلیزم مقابله نه شوه کولی. د اسلام نظریه استعمال کا سره دی چې د امریکې نظریه اسلام نه وه، یا به عیسایت او یا به کیپیټلیزم، خو مونږ ولې ریډیمیډ شی ورکړو ځکه چې دلته افغانستان کې دغه سوچ چلیدو. نو ضیاءالحق پې د اسلام سوچ او فکر هغه په امریکې مفاداتو باندې خرڅ کړو او په هغې پیسې واخیستې. بیا دی سره افرادي قوت نو دلته چې کوم دی نو دی دا مطلب مهاجر که، د مهاجر نه چې کوم دی مجاهد که، او هغه ټرین که، او بیا اخیره کې چې کوم دی نو هغه طالب هم شو. نو دا د دی یو پراسس و چې دا افرادي قوت یې وله ورکړو. نو دا دواړه شیزونه چې یو ځای شو نو افغانستان ډسټرب چې ډسټرب کړو، د هغې چې کوم جنګ و هغه د روس خلاف و، خو تباه پکې د دې خوا پښتانو دا خوا پښتانو، ځکه چې د دې پښتونخوا نه تیاری کېدو او په هغه پښتونخوا ګزار کېدو، د افغانستان دننه پښتانو د دې پښتانه. لہذا 40 کاله مونږ په دې کې دل شو په پردي جنګ کې.
د روس په جنگ کې چې روس ختمو. روس یو خپل مطلب چې ټول ولیدو چې د روس انجام څه شو. اوس چې داسې دي روس چې خپل ځای ته ورسېدو امریکا ډېره په ارامه شوه. افغانستان یې چا ته پرېښو؟ هغه چا ته یې پرېښو چې دی مطلب دلته د روس خلاف جنګول طالب. هغه طالب دومره خودسره شو چې دی وی په مونږ یې حمله وکړه. ګوره د طالب تعلیم ختم، د ښځو تعلیم ختم، مطلب ډاکټر وجنه، انجینیر وجنه، خو په نوم یې ښځه چې کوم دی بس وجنه، بل کار مه کوه. خو چې څه کار کوي دا یو بانه ده چې دا بې پردګي ده، دا دغه ده. په معاشره کې یو دهشت پیلاول د افغانستان داسې ده چې مونږ خو د هر ملک کې دننه چې څوک مداخلت کوي د خلاف او چې هر څوک یې کوي. خو امریکا خو چې کله راله دا خبرې وکړي نو مونږ ووې ولي خان ووې چې که دی دا کارونه کوي نو ټول عمر افغانستان خلکو لوټلی دی، تباه کړی. که دی ټیک کوي دا ښه خبره ده، بدیت خو یې نشته. دا ولي خان ویلي خو امریکې هغه کار ونه کړو او هغه ډبل بېایماني وکړه. لهذا نن مونږ د امریکې هغه خبره کوو چې هغه که دا بېایماني هغه نه وکړې دا مسله حل کېده. خو هغه بېایماني څه دپاره کوي؟ اول یې د روس خلاف کول، اوس د چین خلاف. هغه ټارګټ بیل دی، وجنې مونږ او زموږ په خاوره جنګ کوي. او چې دلته الغو تلغو وي نو دی په دشمن ګزار کوي. چې دلته حالات سم شي دلته خو دشمن باندې ګزار ګران دی. لهذا دا ارادتن روان دی او دا ارادتن کېږي. مونږ خو خپله یو فارموله ښیو، خپله خبره ښیو او رښتیا خبره ده چې دومره ملکونه پکې لګیا دي. زمونږ خو یو سټنډرډ پالیسي چې هلته منتخب حکومت دی. منتخب حکومت سره چې کوم دی لکه ایران کېنوله، طالب سره مذاکرات وکړ. ترکي خو ډېر په ترکي د ټول نه په زورور پوښینې خو دا خو ما شاټکټ یې ووالې. ترکي خو الریډي د کابل ایرپورټ حفاظت په لاس کې ایښتی دی. په دې باندې نور ملکونه خفه دي چې کم د دی سره سم به ویم امریکا په ټولو کې خفه ده. هغه وایي چې ایرپورټ زه قبضه کړم نو ټول کنټرول به زمای. ترکي ورته وایي چې د حفاظت به زه کوم. مطلب څه چې یا به په افغانستان کې زما سري کني ستا نه پرېږدم. دا د امریکې دپاره چیلنج دی. دا زمونږ د امریکې د ملګرو دپاره هم چیلنج دی. نو هغه یې ویلي دي چې که تاسو بیا په مونږ راځئ، اوس دی سوچ کوي چې کابل ایرپورټ قبضه کوو نو دی کې خو به زه بیا په ترکي ورځم. نو چې په ترکي ورځم نو ترکي راوړي. نو چې راوړي نو دا د جنگ بل شکل اختیاروي. داسې ایران دی دی کېنول. مونږ وایو چې دا هر څه ښکاري مذاکرات سپورټ کول غواړي. په دې کې د ټولو خیر دی او دا مذاکرات ټول ملکونه دې سپورټ کړي چې دا څومره دي. کني نو په ابتدا کې به د پښتنو لر او بر پښتانه به پکې سوځي، خو دا اور به لیمیټډ نی. غیر چاپېره چې په مونږ څوک دا اور لګوي اب هم پکې سوځي. ځکه چې د دنیا په جنګ کې بیا مختصر ځایونه نه سوځي. خو دا ده چې ابتدا به زمونږ نه او زیاته تبعی به زمونږ.